کله چې تاسو د محرم میاشت وینئ نو دا وظیفه د عمل دا فوراً وکئ، ځکه چې دا ټایم دا په کال کې یو پیر راځي، بار بار دا نه راځي. ستاسو څومره حاجتونه وي، ستاسو څومره مقاصد وي، دا ټول الله پاک ته پیش کړئ. انشاءالله العزیز الله پاک به د دې وظیفې په برکت باندې ستاسو مقاصد حاجت دا به ټول پوره کړي. یاد ساتئ د محرم په لومړۍ ورځ هم دا وظیفه کولی شي، په دویمه هم کولی شي، په درېیمه هم کولی شي. نو ستاسو د زړونو څومره حاجات دي او دغه رنګې څومره خواهشات دي، دا به الله پاک فوراً دا به قبول کړي. دغه رنګې څومره پریشان حاله دي، دغه رنګې څومره هلکه په ټینشن کې دي، دوی ته به الله پاک پرسکون زندگی ورکړي، دوی ته به الله پاک د آرام او د خوشحالۍ ښکلی ژوند ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. محترمو، نن چې کومه وظیفه ده نو دا وظیفه ډیره زیاته طاقتوره، ډیره زیاته د قوت وظیفه ده او په کلونو کالو باندې خلکو په دې وظیفې باندې ډیر زیات تجربې کړي دي. دنیا خلکو ته څومره حاجات وي، څومره ټینشن وي، څومره مشکلات د خلکو وي، دا ټول محترم الله پاک دې خلکو له دا ورکړي دي. یاد ساتئ چې کله موږ دا وظیفه کوو او موږ میاشت وینو، په دې لومړۍ ورځ باندې میاشت نه لیدلی کېږي، اکثر په دویم باندې وظیفه کول شي، دغه رنګې په دریم باندې هم کولی شي. نو څومره چې هلکه دي د چا څومره حاجات وي، دغه ټول حاجتونه به الله پاک د انسان نه محترم دا پوره کړي. ستاسو مقصد دی، دغه مقصد د پاره دا وظیفه وکړه، انشاءالله العزیز ستا هر مقصد، ستا هر امید، ستا هر خواهش دا به پروردګار محترم دا به قبلوي. نو وظیفه ډېره زیات اسانه او ډېره زیاته مختصر ده، تقریبا 15 منټه کې کېږي چې موږ 15 منټه د خپل ژوند نه راوباسو او دا وظیفه وکړو. انشاءالله العزیز محترمو الله پاک به موږ او تاسو ته ډېر زیات څه راکړي. زمونږ دا سرونه دي یا دا صفحانې دي چې هغوی د کاروبار خواهش کوي، نو دا وظیفه د کاروبار دپاره وکړی شي، انشاءالله العزیز الله پاک به له کاروبار ورکړي. چې په زړه یې څه قسم حاجت محترمو، ځکه چې محترمو کال بدلیږي، اسلامي کال لا بدلیږي، نو په دې کې الله پاک د هر قسمه پریشانی محترمو دا ختموي، هر قسمه حاجات الله پاک انسانان له محترمو دا پوره کوي. چې الله پاک حاجت پوره کوي، الله پاک د هر چا مانی، الله پاک محترمو د هر چا سوال قبلوي. نو راځئ چې ما ورته هم پکې سوال وکړو چې الله پاک زما او ستا سوال هم قبول کړي که نه. نو راځئ چې زه د وظیفې طرف ته، وظیفه داسې ده چې کله ما ورته د محرم میاشت وینو نو لومبیا به هغه وظیفه ووایو، لومبیا به هغه دعا ووایو چې کومه دعا هلکه هره میاشت په لیدو باندې کوي، دا به زموږ او ستاسو لپاره ډېره زیاته بهتر وي. او هغه دعا دا ده: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله. بیا ګورئ ورته: اللهم أهله علينا باليمن، دا ټکی بالامن مرازي، باليمن مرازي، باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله. دا محترمو یو پیره دا به ووایئ. دغه رنګې دې پسې وظیفه چې کومه شروع کېږي هداسې ده چې موږ به درود ابراهیمي 3 پیرې ووایو، درود ابراهیمي دا به 3 پیرې ووایو، بیا ور هغې نه بعد دا الفاظ ووایو. انشاءالله العزیز چې څه مقصد ستاسو وي، څه حاجت ستاسو وي، الله پاک به ضرور قبلوي. لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين. دا به 41 پیرې ووایو، 41 پیرې. بیا ور هغې نه بعد درود شریف، درود ابراهیمي، دا محترمو 3 پیرې ووایو. انشاءالله العزیز انشاءالله د چا په زړه باندې څه حاجت وي، د چا په زړه باندې څه ارمان وي، څه مقصد وي، یا کو په چا باندې څه ټینشن وي، یا دغه رنګې څه پریشاني وي،
یا قرض پچاوي ان شاء الله العزیز الله پاک به لازمن محترم استاد دعاګانې دا به قبلې. یاد ساتئ چې په هغه ټایم کې د الله پاک نه دعا څنګه غواړو، داسې به غواړو چې څنګه چې یو سایل ور وټکې که نه اوس عمر په عاجزۍ باندې لګیا وي دقه رنګې په عاجزۍ باندې به د الله پاک نه سوال کوو، بدماشي به نه کوو. څنګه چې ماشوم ته پیسې نه میلاویږي او د مور پسې ونښلي، پلار پسې ونښلي، یا رور پسې ونښلي، یا خور پسې ونښلي او په زوره ته پیسې والي، جاړي ورته خپل ظاهري خپل ارمان خپل خواهش د ظاهره چې پلان کې سیدلمه پیسې راکړله. نو دقه رنګې محترمو دا وظیفه دا موږ د الله پاک نه داسې وکړو چې مکمل په جړا چې څومره موږ الله پاک ته زاري وکړله، څومره موږ الله پاک ته مینت وکړو. او دا کم کال چې تیر شو په د ټول کال باندې موږ د الله پاک نه استغفار وغوښتو او موږ بهانه د الله پاک نه وغوښتلی پروردګاره په دې کال کې زما نه واړه ګناهونه شوي، زما نه غټ ګناهونه شوي، زما نه ښکاره شوي، زما نه پټ شوي، زما نه قص شوي، دغه رنګې زما نه په خطا باندې ګناهونه شوي دي. ټول ګناهونه پروردګاره ما ته معاف کړه. آینده کال لپاره دعا وکړئ یا پروردګار را روان چې کوم کال دی په ما باندې ښه په سکون باندې تېر کړي، ښه په آرام باندې تېر کړي، داسې رزق راله راکړي، داسې ذهن راله راکړي چې زه خوشحاله یم، زموږ کور خوشحاله وي، زموږ واړه خوشحاله وي، ماشومان خوشحاله وي، زموږ سره ګیر چاپېره علاقه ده ټوله خوشحاله وي. پروردګاره را روان چې کوم کال دی په دې کې موږ د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم تابعدار ساز کړي، موږ د الله پاک تابعدار ساز کړي، د دواړو جهانو سردار د په سنتو باندې موږ برابر ساز کړي. دغه رنګ محترمو د رزق دپاره دعا وکړئ، دغه رنګ د رشتې دپاره پکې دعا وکړئ، دغه رنګ د هر قسم حاجت د لپاره محترمو تاسو پکې دعا ادا کولی شئ. یاد ساتئ چې دا وظیفه په کال کې یو بېره راځي، نو خپلو خویندو سره خپلو ورونو سره دغه رنګې مخکې خپلو ملګرو سره دا شیر کوئ چې په دې کاري هیر کې محترمو تاسو زما هم سفر شئ. زم کوشش کوم چې ښکلي ښکلي اعمال راوړم او دغه رنګې داسې وظایف راوړم چې حل کې وکړي ما ته ثواب میلاو شي او تاسو ته محترمو دا ثوابونه دا میلاو شي. راځئ په دې ثواب کې تاسو ما سره ځان شریک کړئ، دا وظیفه مو کوئ او مخکې شیر کړئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.